یو شکایت کول شي دی په خلاف او یا چې کوم دنو څه لارې دي جی ډیره مننه سید افاق. مونږ د دې لپاره چې کوم د هیومن ټریفیکینګ په حواله باندې چې کوم قانون په پاکستان کې پاس شوی دی په 2018 کې، هغه ته پریونشن اف ټریفیکینګ ان پرسنز اکټ 2018 جی دا دغه د دې کې چې کوم مختلف سیکشنز دی په هغه کې سیکشن 3 چې د نو غډیر زیات اهم دی، سیکشن 3 او سیکشن 4 کې د دې سزا ده او هغه دا کچري یو سړی د دې جرم مرتکب شو او یو سړی په زبردستۍ یا په دوکا یا د فریب په ذریعہ باندې د هغه جنسي استحصال وکي یا دغه نه کار او مشقت واغستی شي، نو دا بچ دین لکه څنګه چې د دې تعریف ته نو دا به دغه جرم مرتکب وي دغه سړی دغه د پاره سزا چې د نو وکاله کې دی او لس لک روپے نغدي دي دا دواړه، یعنی وکاله کې ورسره لس لک روپے. دغه رنګه سیکشن 4 کې بیا وی کچري یو سړی د دې جرم مرتکب شو او هغه ماشوم او خزي سره دغه عملیات وکړو او په دوکا فریب او په زبردستۍ سره دغه نه جبري مشقت واغشتو یا دغه جنسي استحصال کوي، هغه دغه مقاصد لپاره استعمالي، نو د هغه لپاره کې بیا لس کال دی، لس لک روپے جرمانه ده او لس کال کې دی او د دې کیس انویسټیګیشن یا تفتیش په لوکل پولیس کوي. دا دغه نور د دې کې به هغه خلک مثال په تور ابټمنټ یو لفظ په سیکشن 6 کې غالبا دی چې کچري دی سره سہولتکاری یا دی سره معاوني، نو هغه به هم چې دی نو د جرم مرتکب کیږي او غالبا د دې قانون مطابق سزا ورکړي کیږي. په 2018 کې چې دی نو په پاکستان کې دا قانون جوړ شوی